کوونکو سړي صبر څه ته ویلی شي صبر دې ته نشي ویلی چې سړی جاړي مصیبت او پریشانی راځي سړی دې سړی ویل کې جاړه ما بڑا صبر کوه نه جهاد صبر نه وي سړی جاړي په مصیبت کې په پریشانی کې نو دې صبر کولی شي صبر دې ته ویلی شي چې سړی د الله پاک په تقدیر باندې رضایي چې کوم څه د وس نه بار دي خیر لګا دي مثلا یو سړی دی د نږدې کسي وفات شو پلار وفات شو مور وفات شو رور وفات شو زوی وفات شو خزه وفات شو خور وفات شو تر زوی وفات شو نږدې یا نه وفات شو د وس نه بار نه چي او کرا کټول دی جاړي دا جګړه چې د صبر خلاف ده خو په دغه مصیبت او پریشانی کې جزا فزا کول یعنی بدر دی یا تقدیر باندې سوالونه وچتول یا ډیر زیات داسې فریاد کول چې فریاد بد لګي یرا داسې مصیبت او پریشانی کې مبتلا یو بڑا منځ د چا ما لاس ته وانه پاسولیو چې ګور مصیبت کې نو هغه زمون پسې راځي او کان کې راځي د ما په سر لګیو زه د چا په متکړې داسې قسم خبرې دا بیا کفر شي نو داسې قسم کفر خبرې کې څوک نه سم خلاف ان سړی داسې قسم خبرې چې هغه خدای باندې د الله پاک په تقدیر باندې سوی یا د الله پاک په فیصلو باندې سوی لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل ویلي ابراهیم وفات شوی دی نبی علیہ السلام خو دغه ټیم کې وایي چې یا ابراهیم انا بفراقک لمحزون اے ابراهیم موږ ستاسو جدای باندې خفای خو سره دې خفګانه وي موږ الله پاک د تقدیر په فیصله باندې راځي دا یو د مرګ نه علاوه ټول پیسې وګورئ دا په دې باندې کومه خبره د خفګان دي اوس ته دغه ټیم کې ویل کړه د خفګان مرسته نو هغه وایي خدای مدد نه چې ما ته شو ته ویل موږ د خفګان دا انسان نو وسته فمخاو کې دوه خفګي یو قیمتي شی چې روښ شو نظر دې روښ او دې په خبره خیر دې خبره او په دغه دوران کې الله دا تسلی ورکول چې دا ارسل الله پاک ورپسې دې روان او الله پاک ما نه راغلی او الله واکشت او د تقدیر په سره الله به خوشاله رضا به چې الله نو بسن به خوشاله نور انسان او به سیر نه خفقه هم اوس دا چې خپلان دا صبر خلاف دي دې ته یا ایه الذین آمنوا استعینوا بالصبر زګ یو حدیث شریف کې د مسلم شریف روایت نبی علیہ السلام ارشاد فرمایي عجبا لامر المؤمن د مؤمن ډېر عجیب معاملې ده او د په هر کار کې خیر دی لکه خلک نو وي د پولیسو په خیره کې خیر نو د مؤمن په خیر کې خیر دی او په خیره کې خیر په پریشانی کې د خیر دی او په خوشاله کې د خیر عجبا لامر المؤمن د مؤمن معاملې ډېر عجیب ده اذا اصابته سراء فشكر فكان خيرا له کله ته خوشالي رسي شکر وباسي دا مولا ورد وإذا أصابته ضراء أو كچري پریشانی ودرسي نو فصبر فكان خيرا نشادنیت کې شکر تذکرہ او د صبر کو رات رسي شکر وباس کو پریشانی رسي صبر کوي نو د دې خیری تو خیر او په خیر کې هم د دغه بار سنت کې خیر دی که په پریشانی راځي او د بګي لکه هغه کوئی زمون بګي ستاوان دي کوم غټلې او رانه روږي شنو په هغه باندې صبر کولو کې الله پاک اجر او ثواب راکړي اوس دا هم خو کافران کې یا نور خلک چې دا غي د آخرت امید نشته یا ایه الذین زګو فقهاوی چې د مجاهد د میدان جنگ په دوه صورتونو کې خیر که غازی شنو خیر او که شهید شنو خیر د نور خلکو د اسلام د جهاد نه علاوه د نور خلکو صرف په فتح کې خیر چې جنگ وکړي او په مرګ کې خیر نشته لکه یو سړی غیر مسلم دی او دی په میدان جنگ کې د دشمن خلاف لګیا دی پړ نو په دغه خوتش نقصان شو ځکه د دنیا میلا او د خوشتنه هغه لپاره ایمان شرط دی او یو سړی مؤمن دی په میدان جنگ کې د کافر خلاف جنگي نو خیر دی کو غټیو کې ویلي یا ایه الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة اے ایمان خاوندانو تاسو مدد حاصل کړئ په صبر سره او صلاة خصوصا سره یو مونږ دغه مونږ داسې عمل لې چې دا انسان لا د ټول نیکو ترغیب ورکړي او د ټول نه بدونه مننه ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر ان الله مع الصابرین دا الله پاک مدد صابرین سره دی د دې مایت او یو دیوالی نه یو خاص قسم مایت مراد دی دا نه چې الله پاک علی اعوذ بالله د جسم په اعتبار سره انسانانو سره مطلب دا دی چې مدد الله پاک دا الله مدد انسانانو سره مایت یو خاص قسم مایت ولا تقولوا چونکی باندې د جهاد حکم روان دي نور پسې نور د تسلیه لپاره وی ولا تقولوا تاسو نو لمن يقتل في سبيل الله هغه خلکو ته کوم چې قتل کړي شو شهیدان چې د الله بلا کې اموات نه دي وړي موه بل احیاء بلکې ری جمدي دي ولكن لا تشعرون تاسو ته پته نه ته یو خبره ځین کیره پدې کې
چې قبر کې کې خودو سره ټول خلک جمع شي شهید نه ټول خلک حتی چې کافر دی هم جمع شي مؤمن خو زندگی د حساب کتاب لپاره اوس کافر هم جمع دي شي خو پریشانی کې جمع دي شي ځکه چې داغه جمع دانه خو داغه لپاره خطرناک ده چې پریشانی ته او د جهنم د طرف نه د کې کلوشي یو پسله یو چجه په بل چجه کې ورشي پخته په بل پخته کې ورشي داغه لپاره پریشانی ده الله دې موږ ساتي مولا دې موږ ټول ایمان سلامت او د مؤمن لپاره جمع دانه دې کو د لپاره په کې د جنت د طرف نه کې کلوشي او دون تاحد کې نگاه په قبر کلوشي چې دې خو پوری څوک کې نظر دي کنه نو قبر دا څه چې ګوري برجي ګوري هر طرف ته یو ته دلال دې کو درو